واذا حييتم او هر کله چې تاسو ته دعا وکړئ نو دعا واذا حييتم هر کله چې تاسو دعا وکړئ بتحیه په سلام کول سره نو فحیوا تاسو هم دعا وکړئ باحسن منها ورد غینا او ردوها یا هغه کلمه واپس دغه د سلام ذکر دی چې سلام د اسلام نه مخکې با د جاهلیت په زمانہ کې هم خلکو یو بل ته سلام کو خو هغه الفاظ د سلام نو هغه خلکو وی فحیاک الله حیاک الله انعم الله په دې الفاظ سره یو بل ته سلام کو یو بل مخله ورل نو حیاک الله تا دې الله ژوند دې ساتي انعم الله چې مختلف الفاظ چې باغې به خلکو یو بل ته سلام کو او چې کله اسلام راغی نو شریعت هغه الفاظ بدل کړل دا هغه په ځای باندې السلام علیک دا الفاظ چې کوم دي عام السلام علیک یا السلام علیک ورحمت الله وبرکاته دا درې الفاظ چې دی او 30 نه کېده وګټلې کو دوه دی او 20 نه کېده وګټلې او کو السلام علیک دی او نو لس نه کېده وګټلې او په دې سلام سره په مسلمانانو په منځ کې مینه او محبت پیدا کی د سلام معنی دا چې ته د هر رنج او د هر مصیبت نه ته الله محفوظ او سلامت وساتي عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمای چې یو کس راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو چې په ټولو کې افضل عمل کوم یو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د ټولو نه افضل عمل دا دی چې ته په خلکو باندې خوراک وکي او سلام چې کوم دی عام کی او ته سړی پیژنې او کو نه پیژنې او چې ته هغه باندې سلام کوي کو ته پیژنې او کو نه پیژنې خو سلام به کوا نو یو دا چې په خلکو باندې خوراک کول چې خوراک او دویم دا چې خلکو باندې سلام اچول نو چې سلام دی واجب په دې سره د ټولو نه بهترین عمل دی دا او د دې سره مسلمانانو ومس کې مینه او محبت پیدا کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث پاک کې فرمایي چې الله پاک د ټولو نږدې هغه کس دی چې کوم سړی په سلام کې ابتدا کوي رومبه سلام اچي او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی رومبه سلام اچي په سلام کې ابتدا کوي وې دې د کبر نه بری دي دغه الله پاک تکبر نه پیدا کړي دی الله د تکبر د مرض نه کوم دی بچ ساتي نو سلام اچول دا سنت مؤکده دي سلام اچول بیا د سلام جواب ورکول دا واجب دي چې څوک در باندې سلام واجب تا سلام جواب ورنکو بغیر د عذر نه ته ګناګار پاتې کیږي نو سلام اچول دا سنت مؤکده دي سنت دي کو دی وانه چې ګناګارې گنا او سنت مؤکده دي تاکید دی بګي بیا چې کوم دی د ملامتیا قابل دی نبی علیہ السلام مخه نو سلام اچول په مسلمان رور باندې او جواب ورکول دا چې کوم دی واجب دي نبی علیہ السلام لا یو کس راغی السلام علیک یا رسول الله نبی علیہ السلام جواب کو فرمایل وعلیک السلام ورحمت الله بل کس راغی السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله نبی علیہ السلام ته جواب کو فرمایل وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاته دریم کس راغی السلام علیک یا رسول الله ورحمت الله وبرکاته نبی علیہ السلام ته فرمایل وعلیک صحابی ته تبوس کی د الله پیغمبر دینه مخکې دوه کسان رال تاسو ته په ډیرو خلکو کلمات سره دعا وکړه او ما غټول کلمات په سلام کې استعمال کړل تاسو ما صرف کو فرمایل چې وعلیک نبی علیہ السلام ته فرمایل ویتاب کې ما ته سپری نه خود او ما د قران په دې آیات باندې عمل وکړو چې قران کې الله فرمایي چې فحيوا باحسن منها غرد اغینا دعا وتوګه او ردوها یو ته اغه الفاظ واپس نو تا ټول د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درې وړه الفاظ دی وي نو ما وی چې وعلیک پتا باندې د درې وړه الفاظ تا چې کوم ماته سوي دا ټول د تا دي نو تا زما د پار سپرین خودل نو ما ستاره کلمات چې کوم دی واپس نو دا درې کلمات کو دی یو پیرا وي یو پیرا السلام علیکم دی وي نو لسنه کې او ورحمت الله دی وي نو شلنه کې وبرکاته دی سره وي نو درشنه کې دی وګټه نو سلام چې څومره په مینه محبت سره وکړل شي دوره باندې اجر او ثواب البته د سلام زونه پیژندل بعض زونه د دې چې الته کې به سلام نه کوي سلام مکروه مثال یو سړی ګیره چې کوم دی خروي او دې په دغه کار کې مشغوله دی
نو په دې سړي باندې بس سلام نه کې دلته چې کوم دی سلام کول مکروه دی. یو سړی تاش کوي تاش نو په تاش والا باندې به سلام نه کوي. سلام مطلب دی چې السلام علیک، تا ته سلامتیا وي، ته د هر شر نه او د هر مصیبت نه محفوظ یې. نو دوی په خپله مصیبت کې اخته دی، د پیغمبر سنت چې کوم دی کټ. نو تاش کې یو سړی لګیا دی، لډو کې یو سړی لګیا دی، شطرنج کې لګیا دی، بل د ګناه یو کار کې لګیا دی، نو په ده باندې به سلام نه کوي، سلام به پرې نه اچي. یو سړی بیت الخلا کې دی نو به سلام نه اچي. یو سړی په مونځ کې دی نو به سلام نه اچي. یو سړی اقامت کوي اذان کوي نو به سلام نه اچي. یو سړی جمعات کې درس ته اوس موږ دلته کېناست نو یو سړی سلام واچو دی ګناهګاري کې به سلام اچولو دلته کې، ځکه زه پیژندل غواړي نو دلته کې به هم سلام نه اچي. یو سړی د قرآن تلاوت کوي نو به دې سلام نه اچي. خو یو سړی اصل جمعات کې ناست دی، راغی ویې کتل او خلک ناست دي نو که ده په سلام ور واچو ټیک دی. البته یو سړی شطرنج ته ناست دی، تاش ته ناست دی، خو یو سړی په دې نیت باندې سلام کوي چې یاره ته په دې نیت باندې سلام کومه چې دې د څه ټیم دپاره په ذکر کې مشغول شي. ځکه دا سلام اچول او سلام جواب ورکول دا خو ذکر دی، دا دعا دا ذکر دی. نو که په دې نیت باندې دې سلام اچي چې یاره شطرنج کوي نو دې به لږ ټیم دپاره د الله په ذکر کې مشغول شي. او دویم په دې نیت سره دې سلام اچي چې یاره د سره مې اشنایي جوړه شي نو سبا به راشم دته به دعوت ورکم، دیو په دې مسله پوهه کړم چې دا کار د ګناه دی. نو که په دې نیت چا په شطرنج والا، تاش والا، چاپ والا باندې په دې نیت باندې سلام واچو نو هغه بیا به ټیک دی. خو البته اسې سلام ممانعت راغلی د ګناه په ځای کې به سلام نه اچي. البته د سلام اصول دا دي چې یو سړی چې کوم دی ناست دی او کسان روان دي، د روانو له پکار دي چې دي ابتدا د سلام وکړي، دي سلام واچي، دا ناس ورله جواب ورکړي. یو سړی سورلی کې دی، بل کس پیاده روان دی نو پکار دی چې سورلی والا سلام واچي. ډیر کسان دي هغه هم را روان دي، دې غاړې لږ کسان دي نو پکار دی چې دا لږ کسان سلام ور واچي. البته که دې ډېرو واچو نو څه ګناه پکې نشته دی، خو طریقه دا ده چې دا لږ کسانو په دې ډېرو باندې سلام واچي.